السلام علیکم مینوال، امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو، په پېښور کې ډېره زیاته سخته دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. زوی او پلار عزتمنو په شریکه باندې یعنې پلار خپله ښځه قتل کړې ده او زوی خپله مور قتل کړې ده. عزتمنو چې زوی او پلار دواړو په شریکه باندې داسې واقعه کړې. راځئ مینوال چې دا یې ولې کړې او څنګه کړې، ټول معلومات زه تاسو سره په دې ویډیو کې شریک کوم. انشاءالله دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې تاسو ته د یادګي نه کوم، تاسو کو چل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوی وای، چینل هم نوی سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلې نشان ووهئ. ښه یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو، وروسته زه دغسې ته ظلم زیاتی کېږي، خو عزتمنو د خاوند خو حق کېدو چې خپله ښځې ووهي، ویې ټاکئ. نو عزتمنو نه د زوی څه حق کېدو چې راغلی او خپله مور د پلار سره په شریکه باندې ووهله، ویې ټاکوه. د هغې نه بعد عزتمنو بیا یې بېدردۍ سره قتل کړه. مینوالو خلکه بچي د دې دپاره نه غواړي چې دا چې سبا غټ شي بیا به ما یعنې وژني. خلک د دې دپاره غواړي چې زما پې مټې مضبوطې شي. چې څنګه عزتمنو تېره ورځ په پېښور کې دغه پلار او زوی دواړه په شریکه باندې خپله مور بېدردۍ سره قتل کړه. عزتمنو دوی ته د ټولې نه سخته سزا ورکړل شي. خو عزتمنو د خیبر پښتونخوا پولیس زنده پاس چې دغه شانتې واقعه سمدستي راټینګه کړي او دغه شانتې قاتلان هم لا سمدستي ګرفتار. اوس مینوال دوی ته پکار ده چې دوی ته د سریام خو غټه نه سخته سزا ورکړل شي یا د دوی ته پانسي ورکړل شي. خو چېرې داسې ونه شوه نو سبا بل قسم همدغه شانتې راپاڅېدلی شي، خپله خور مور هم وژلی شي. موږ د عزتمنو تر نن ورځې معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلې نشان ووهئ. ښه یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.